سورة البقرة آيات نمبر 158. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. رون دي آیات تعلق داغا 150 نمبر آیات سره دی. اللہ تعالی ته فرمایلی ولی اتم نعمتي علیکم ولعلکم تهتدون. دا قبله می زکه تاسو بدل کړ چې زه په تاسو باندې خپل نعمتونه پوره کړم او ولعلکم تهتدون چې تاسو په سم لار باندې روان شئ. وصلی الله تعالی په دې آیات کې یو بل نعمت ذکر کړي او هغه نعمت دا دی چې د ابراهیم علیه السلام یو یادګار تاسو ته پاتې شوی دی چې هغه د صفا او د مروه په منځ کې منډې وهل دي او سعی کول دي، چکر لګول دي. او اصل کې د دې نه مخکې الله تعالی د صبر بحث فرمایو چې کم خلک په مصیبتونو باندې صبر کوي نو الله تعالی فرمایي زه به دوی له بهترینه بدله ورکم. نو په دې آیات کې الله تعالی د صبر نه بعد یو بدلم ذکر کوي او هغه داسې ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله بیبي هاجره او حضرت اسماعیل علیه السلام پرېښودل او د عربو په دې صحرا کې پرېښودل، نو ابراهیم علیه السلام یو څو کجوري او لږ غونده کې اوبه په تکي کې هغه ورکړې او اسماعیل علیه السلام هغه استعمالولې. څه وخت بعد دغه اوبه ختمې شوې او کجوري هم ختمې شوې. نو ظاهره خبره دا ده چې که یو والده پیم ورکوي خو چې خوراک نه وي نو پی د کوم ځای نه راشي. نو حضرت هاجره ابه ډېره زیاته پریشانه وه. نو اسماعیل علیه السلام پروت و او د خپې داسې والې ژړلې. نو بیبي هاجره چې ده نو د یو غونډۍ ته راغله، صفا ته راغله، بیا د مروه ته راغله، بیا صفا ته، بیا مروه ته، دا اووه چکرې د دې په منځ کې ووالې. نو بیا چې واپس راغی نو اسماعیل علیه السلام لتې ټکولې وي او د هغې نه الله تعالی یو چینه را زرغونه کړه او د بیبي هاجرې ورته داسې دا شګې را غونډې کړې وایي زم زم ودرېږه ودرېږه. علما وایي که چېرته کې د بیبي هاجرې ورته دا زم زم نه یې ویلې وایي دې د زمزم د کوهي او د اوبو به وایي دا ټوله دنیا په اوبو کې غرقه کړې وه، دا دومره ډېرې اوبه به وي. خو د الله تعالی د هغې په ذهن کې راویسته او دا اوبه را کنټرول کړئ. بیا د هغې نه بعد قبیله راغله او دلته کې آباده شوه او عرب علاقه چې دی نو هغه بیا آباده شوه. خو ګوره الله تعالی دا دومره لوی نعمت ول بیا ولې ورکو؟ ځکه چې اول دې مصیبتونه هغه تېره کړه. نو د الله تعالی قانون دا دی چې څوک کله مصیبتونه راشي، امتحانات راشي، سختې راشي، نو الله تعالی د هغې نه بعد راحته خامخا راولي. ځکه قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. د هر سختۍ نه بعد الله تعالی انسان له دوه راحته ورکوي. نو په دې کې موږ ته یو ترغیب دی په دې آیات کې چې ګوره د قیامته پورې د بیبي هاجرې هغه سنت الله تعالی جاري وګرځول. ولې وګرځول؟ ځکه چې یو لویه قرباني ورکړه. نو که کوم انسانان دا غواړي چې مالا په تاریخ کې یو مقام میلاو شي او که کوم خلک دا غواړي چې زما عمر ډېر وخته پورې پاتې شي او نوم مې پاتې شي نو دله به قرباني خامخا پکاري، که دا دنیایي ده او که دا اخروي ده. چې کومو خلکو د آخرت په لحاظ سره هم سختې برداشت کړي دي نو هغوی له الله تعالی یو مقام ورکړی دی، او کومو خلکو چې د دنیا سختې برداشت کړي نو هغوی له الله تعالی په دنیا کې مقام ورکړی. لکه که انسان داسې وګوري
د انسان مثلا غریبي او دی بس دغه شان ځان پریشانه کی او دی وای چې بس زه خدای غریب پیدا کړی مې او دغه شان به یم او بس ټول عمر به پدې کې تیر شي او د بچی بم بیا دغه شانتي یو سوالګری وي. او که انسان همت وکړي چې نه الله تعالی زه غریب پیدا کړی مې خو الله تعالی مالا د الله څخه را کړی دی عقل را کړی دی نو زه به داسې یو مقام ته ځان رسوم چې زما بچی به ګوره انشاءالله داسې نه. نو که انسان دا سوچ وکړو نو الله تعالی ولا په دې دنیا کې لوی مقام ورکوي. او دا تاریخ په دې گواه دی چې کوم خلکو سخته تیره کړې ده الله تعالی ولا په دنیا کې مقام ورکړي. نو دې آیات کې الله تعالی مونږ ته دا فرمایي چې ګوره بیبي هاجرې چې کله سخت برداشت کړي نو د هغې نه بعد الله تعالی چې د صفا او د مروه په دې منځ کې د منډې ووالي نو الله تعالی ته دا عمل دومره خوښ شو چې الله تعالی وفرمایل چې تاسو هم په دې کې اوس دا واجب دی چې انسان په دې کې منډې وچکرې پکې هغه وهي. نو یو خو د دې آیت مطلب دا دی. وصل کې دې شان نزول لا دی چې عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په زمانه جاهلیت کې با په دې صفا او په دې مروه باندې بوتان پراته وو. په دې صفا باندې یو بت پروت وو هغې ته به نائله وي او په دې مروه باندې یو بت پروت هغې ته به اصحاب وي. او اصل کې دا داسې و چې یو نارینه او یو زنانه وه نو دوی په دې حرم شریف کې یو بې حیایي کړې وه. نو الله تعالی د دوی نه کاڼي جوړ کړی د عبرت په طور باندې. دا د نبی علیه السلام د زمانې نه ډېر مخکې لکه د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه مخکې. نو بیا داسې وشو چې په دې کې دا کاڼي پراته وو نو دا مشرکان به راتله نو د اسات له به هم ګوتې وروړې او د نائلې له به هم ګوتې وروړې او د دې په منځ کې بیا دا چکرې لګولې هغوی د ثواب دپاره نه کولې بلکې هغوی د دې بوتانو عبادت کو نو د دې صفا او د مروه په منځ کې به هغوی هم منډې وهلې. چې کله شریعت راغی او د نبی علیه الصلاة والسلام له الله تعالی پیغمبري ورکړه نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې دا د بیبي هاجرې سنت دي نو تاسو به هم د دې په منځ کې اووه چکرې لګوئ. نو بعضې صحابه کرامو د نبی علیه السلام نه سوال وکړو چې د الله رسوله زموږ ذهن دا نه مني وایي ځکه نه مني چې دلته کې به مشرکان هم د بوتانو له ګوتې وروړي. اوس هغه بوتان نشته ځکه نبی علیه السلام بوتان مات کړه خو زموږ ذهن ته هغه شانته کې راځي چې دلته کې به اصحاب بوتو دلته به نائله وه نو زموږ ذهن ته دا خبرې راځي نو زموږ عقل دا نه مني چې مونږ په دې ځایونو کې چکر ولګو. نو الله تعالی دا آیاتونه را نازل کړل چې نه داسې به نه کوئ ځکه ان الصفا والمروه من شعائر الله. دا صفا او دا مروه چې ده نو دا د الله تعالی د دین د نښو نه دي نو تاسو په دې کې چکرې لګوئ هېڅ ګناه در باندې نشته. شعائر الله څه ته ویلی کېږي؟ الله تعالی فرمایي ان الصفا والمروه صفا او مروه. د صفا ته دا صفا ولې وایي او مروه ته مروه ولې وایي؟ اصل کې صفا ویلی کېږي هغه کاڼو ته چې هغه بالکل دوړه شګه پسینه یو صفا کاڼی دې ته صفا وایي. نو دې صفا کې به دا کاڼي چې ونه بالکل صفا کاڼي به نو ځکه ورته صفا وایي. او مروه هغه کاڼو ته ویلی کېږي چې د هغې نه اور بلیږي لکه دا بکورې نو د مروه طرف ته به دغه کاڼي پراته وو. نو الله تعالی دا هغه کاڼو په نوم باندې وایي چې ان الصفا والمروه یو صفا ده او بل مروه ده. من شعائر الله ده الله تعالی د دین د نښو نه دي. رونو شاعر الله هغې ته ویلی کېږي چې هغې ته انسان وګوري او الله تعالی ورته وریاد شي دې ته ویلی کېږي شاعر الله. نو د دې بې عزتي به انسان بیا نه کوي. لکه ګوره مثلا حج دی نو چې حج انسان ذکر کړي نو په ذهن کې الله تعالی خامخا راځي نو دا اوس د الله تعالی د دین نښه ده نو د حج بې عزتي به څوک نه کوي. دغه شان عمره دام شاعر الله ده نو د عمرې بې عزتي به څوک نه کوي. ګیره دا د الله تعالی د دین نښه ده. عالم مسجد مدرسه پټکې دا ټول چې دي نو د الله تعالی د دین نښې دي نو دې بې عزتي به انسان نه کوي. نو ځکه الله تعالی وفرمایل ان الصفا والمروه من شعائر الله. دا صفا او مروه چې نو دا د الله تعالی د دین د نښو نه دي. نو په من حج البيت او اعتمر کچا حج د بیت الله کو یا عمره کوله نو فلا جناح علیه ان یطوف بهما نو په دې باندې ګناه نشته چې دې په منځ کې چکرې لګي. لکه الله تعالی د خلکو ذهن صفا کو چې نه ګوره په دې کې ګناه نشته ان یطوف بهما چکرې پکې لګوي. دا د صفا او د مروه په منځ کې دا چکرې لګول دا د حج او د عمرې رکن خو نه دی. خدا که انسان پرېښودو نو په انسان باندې دم لازمیږي ګډ به قرباني کوي کچا دا پرېښودو. خو دا
امام الشافعي رحمه الله په نسبت هغه دا فرض دي. هغه کچرته کې چا دا صفا او د مروه دا سعی پرې خو د منډي نو د فرض پرې خو دا نو دا بالکل د عمره نه کیږي او بيخي د حج نه کیږي. و امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې نه دا واجب دي. اصل کې د شوافیو په نسبت دي او وی د فرض او د واجب په منځ کې فرق نشته. او وی فرض او واجب یو شی دی. احناف علماء وایي چې نه فرض هغه ته ویل کیږي چې کدا غینه څوک انکار وکړي نو کافر کیږي او کدا واجب نه څوک انکار وکړي نو کافر کیږي نه او ګناګاریږي. نو دا د سعی د منډي د صفا او د مروه په منځ کې کچا پرې خو دینو په دې انسان باندې ګډ هغه لازمي ده چې دا بیا قرباني کوي. خو اصل کې دا سعی دا الده چې انسان کله د عمرې اراده وکي یا که حج لته ده نو که طواف وکړو دا و چکرې ولګولې نو دا غینه بعد به سعی کوي د صفا او د مروه په منځ کې. تاسو به ان شاء الله ډیر خلک تللی یمې که کم نیت الله تعالی دې ټول بوزي او که کم تللی الله تعالی دې بار بار بوزي. صفا مروه د سیله کدا برنده نو دلته کې دې نه صفا ده او هغه کې مروه ده. نو انسان چې دې نه شروع شال تلل شنو یو چکر شو چې بیا دازې نه شروع شو ال تراش نو بیا دو چکر شو بیا چې تلل شنو درې بیا سلور پنځه شپږ و نو په دې طریقو باندې لکه دا چکر ډبل حسابيږي. بعضي خلک دي چې هغه لګي سوته ونخلي نو بس استرواني دو چکر ولګوي یو چکر شو. اول ازم دلته ملګری راغلی ما ته وی ما لنه زړه شین کړه وای 14 چکرې موالي وي په مې کدا یو دی. نو اصل کې مو تاسو ته مخکې ویل چې ګوره څوک حج او د عمرې لزینو ګوره ول ځان کوی کوي د خلکو دا خیالي چې مړه دا به دومره غڼه نه او بس دومره غڼه به لکه زموږ مثال خبرکې یم زموږ مثال دسی لکه چرته کې دی کوی ته چې دنو په دې کې چنده خو نه بل چنده خو تور لیدلو وای دا کم چې دنیا نه ور لیدلو د دې ځمکې نه وای هغه ته چې را بهر ور ډېر لوی دنیا ده په دې وبو کې چې کوم وای هغه ته وی چې لکه څومره ده ما ډېر غټه ده یو هغه است کې په دې وبو کې چکر ولګوي دومره دنیا به ونه مړ ډېر غټه دنیا ده جو هغه دا چکر دې سي لګلوې غټ کو بس وای دومره به نه نه وای دا تاسو لوی دنیا وای دا ځنه منما ځکه چې هغه په دې وبو کې دن نو مونږ خو چرته کې وتلی نه نو زمونږ د خیالي کې چرته دومره غڼه به چې لکه په دې میله کې غڼه شو یا مړه لکه دومره غڼه لکه پرېوان کې چې غڼه شو نه نه الته چې انسان لړ شو نه حق حیران شي بیا تی ورو پر اکثر خدای چې لکه څنګه چل وکړو د کم دینه شروع وکړو اما خروز کې ماته څه کسان ورین وکوي مونږ درې کسان یو او عجیبه خبره دا وای چې د هغه زګیره سره کسته و الته کې وسیږي وای هغه سره دی وای مونږ سلور یو د خدای په ځل سره او دې چلم کړی دی چې احرام مچولې وو تلیو او درې چکرې موهلې دي او واپس راغلی یو کوارټر ته احرام مونږ کولو کړی دی سرونه مخرولې دي اوس پسې چلی مو ته خدای تعالی بندګانو دا وخت هم پوره کړیو کنه وای نه په مونږ باندې سروب غونته کې راغې وای مونږ وی چې الله تعالی وای بس اصله انده کانه شو مونږ چې الله تعالی قبلون کړي مو ته سلور غډان بوس قرباني کوي وای سب کې نه کیږي ما سم پکې نه کی بازال ته قربان کوي او چاله به ور کوي مسافر به وخوري بس خبر وتا خوشاله شي څنګه نه یې پکې ساده غنځون پښاندګي بکی لکه یو سړی ته چا ویلو چې مړه آسان کار دی چمرې لاله شي کنه خو چې خلکو سره کول جو پښان کوا ناغه سه بچي د مطاب تور کو شیو جو خلکو شروع کړی و چې تاویدو جو ته وسرم تاویدو تر دې پر چې ماسختن شوی دی جو غوچت زیته خطلو د خلکو ته وی ای جاهل قوم وي بس کوي کنه وی مالهم تبعی وکړه اصل کې د خپل جاهلو چې د الله باندې ځان پوهه کړه خو د دنیا خلک دی راضي او التکی زی راضي او زی نو بکار دا چې ته بس کې کنه چې و چکرې دی ولګولې انسان چې دینو دا هغه شنه لټون لګیدلی دا غنه شروع کی یو چکر شو بیا دا دو شو درې سلور چې و دی ولګولې بیا دې طرف ته صفا او مروه ده دې طرف ته لار شته دې طرف ته مشته نو چې بس لاړ شي صفا او مروه کې به و چکرې ولګي بیا دا غنه بعد چې وځي چې بس سر باغه کټا کې احرام لري کو عمره دی وش عمره دغه ته ویل کېږي چې دا و چکرې دغه دی او بیا و به کې به صفا او مروه په منځ کې دي او چې کله دی و چکرې ولګولې چې دوه رکعات نه پل وو ورا و چکر چې ولګولې دوه رکعات نه پل وو کې بیا بلار شي صفا او مروه چې هغه دی وکړو سر وخره او بس د عمره شو مبارک شي یا سبب یا کې جو بیا بده سي چل کې قبل اوس کې جو بیا دغه ته عمره ویل کېږي نو ګوره دلته کې الله تعالی فرمایي چې خو نو ماته صدا خبره کول چې دا سعی الدا چې انسان کله د حج یا د عمره اراده وکي نو کوس اس یو انسان لاړو لکه عمره نه کوي او د کوارټر نه لاړو وی چې صرف طوافونه کومه
نو کوه طواف وکړه چکرې ولګولې نهي وکړې لس هر څه چې وکړې نو دې نه بعد په باندې بیا سعی د صفا او د مروه په منځ کې نشته ځکه سعی ال دا چې انسان کله عمره کوي نو ال په سعی ده یا حج کوي نو سعی پیدا نو که حج عمره نه کول نو په انسان باندې بیا سعی نشته نو کله چې بعضی ملګری وایي چې لکه دا سب کې سعی شته او سعی نشته او چې کوم خلک ترې نو د پته لګي چې لکه سعی د صفا او د مروه په منځ کې نو الله تعالی فرمایل ايطوف بهما چې طواف وکړي د دې په منځ کې الله تعالی فرمایي ومن تطوع خيرا کچا چرته کې زیاتی د نیکی وکړه لکه ګوره د صفا او د مروه په منځ کې دې پکې غلط شو نه چکرې ولګولې لسه ولګولې الله وایي فإن الله شاکر علیم الله تعالی قدردانه دی علم ولده د چا عمل نه بربادي به خیر دې اس پکې نشته دا کشان د انسان د چکرې لګي او د وو په ځای باندې یو ولس ولګولې دولس ولګولې اس خبر نه د خودونه به کمه نه خیر دې که زیات شو خیر دې سم مسله به نشته نو دې آیات کې الله تعالی د سعی د صفا او د مروه د هغه مسله ذکر کوي مسلمانانو ته وایي چې په دې کې چکرې تاسو لګوي او نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باندې هم نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام فرمایي وکړه چې پیغمبر علیه السلام عمره کوله و دا غینه بعد سعی د صفا او د مروه په منځ کې کوله و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره ستړی شو چې دا خپې مبارک د دلنګ نه دي ستاوي دي د کډیر ستړی شو خو بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې موږ د اغه زګینه شروع کوو چې د کم زین الله شروع کړی ده نو د صفا نه به شروع کوو په مروه باندې به ختمو نو و چې کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صفا او د مروه په منځ کې هغه اواله بیا د برانډې په منځ کې شنه لټونه دي لکه انسان داس روان شي د تراول شنه لټونه لګیدلی نو پازه کې به انسان بیا منډه وهي پهلوانی به کوي دا به ځکه کوله چې صحابه کرام چې کله عمره لراغله نو د مشرکان وی دا د یسرت تبي والد وی بیکاره شوی نبی علیہ السلام یې پهلوانی وته وکي نو منډه پکې وسم خلق وਹੀ البته زنانه و پکې منډه نه وਹੀ نو دا کټیم کې پکې بیا د عمل سنت ته انسان پکې پهلوانی وکي نو دا وچه کړی دي الله تعالی تاسو ټول بوز ان شاء الله بیا به دا خبر را یاد شي ډیر خوندور مقام دی خوندور زګونه دي ان الصفا بشک الصفا والمروه او مروه من شعائر الله د الله تعالی د دین د نخونه دی فمن حج البيت چا چې حج وکو د بیت الله شریف او اعتمر یا عمره وکړه فلا جناح علیه از گناه نشته بددا ان یطوف چې طواف وکي بهما د دې په منځ کې او د حج او د عمره یو د عبادت ته یو قربانی او یو حج او عمره چې انسان په دې سره مالدار کیږي پیغمبر علیه السلام فرمایي وکړه چې غریبی نو د قربانی کوي او حج او عمره دې کوي الله تعالی به مالدار کوي نو قصد توکي قرض پیسې را واخلي عمره وکي الله تعالی به د پیسې هم ختمي کوي الله تعالی به د مال هم ډېر درکي او د قشن قربانی چې کله راشي رستکیږي ته ما قرض پیسې راخلي کوي الله تعالی به تنظیم کوي الله تعالی کله به ان شاء الله بخپل پیسو بیا قربانی کوي نو قصوه توکي دا کوم ملګری چې ناسي په ځکه قصوه کې چې ان شاء الله ټول به عمره لزو نو ان شاء الله چې الله تعالی به تنظیم کوي او داګه د پر عمل لاله چې ولا قصوه کې لګ پیسې انسان جمع کوي بس یو خزانه ولا واخلي د ورځ هغه د پیسې ولا چویر وای د عمره شي او بل دا چې درود شریف ډیر زیات وای ان شاء الله چې الله تعالی هم بوزي نو ځکه الله تعالی فرمایي ومن تطوع خيرا چا چې زیاتی وکړه نیکی فإن الله بشک الله تعالی شاکر علیم قدردان دے او علم والده الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الله تعالی کریم ذات ای درس و برکت سره الله مونږ ټول ته د حرمین شریفین دیدار بار بار نصیب کی الله کم ملګری نه تری خصوصا فاوی باندې فضل وکي الله اسباب ولا فراهم کی الله مونږ ته وخت پورې مرګ مرا ولې چې تر څو پورې مونږ حرمین لیدلې نه برحمتک یا ارحم الراحمین